سلور کسان دسی دی چې د دې شپه باندې په لیلۃ القدر کې الله دعا نه قبلې. دا څومره قیمتي شپه ده. د ملایکو نزول بشوي، ټول د معافی اعلان به رب کوي، خو سلورو کسو ته الله په دې شپه بخنه نه کوي چې سوی د دغه ګناه نه توبه نه ایستوي. اول د اخر عشرې نه مخکې د دغه سلورو ګناهونو نه توبه وباسو. یو هغې کې عادتي شرابي دی چې همیشه شراب څکي، د شرابو عادي دی، توبه نه وباسي او لګیا دی. دی که د لیلۃ القدر په شپه رب نه دعا غواړي، رب وایي نه قبلوم دعا. دی عادي شرابي دی، د دې سړي دعا الله نه قبلوي. او حدیث مبارکو کې راځي چې څوک دنیا کې شراب اونس کی، الله به پی مہر زده شراب په جنت کې سکی انشاءاللہ. مہر به پی لګېدلی، سلبن شراب بدل الله په جنت کې ورکوي. اب داسې شرابي چې به بیهوشي نه راولي، اب سړی مینټل کوي نه، اب سړی نشه کوي نه، اب د جنت شرابي. الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. خدای دې مونږ ته رنګ نه ښیي، خدای دې مونږ ته لوښي نه ښیي، خدای دې په مونږ بوی د شرابو نه لګي. نبی علیہ السلام فرمای الخمر جماع الاسم، شراب چې دی دا د ګناهونو جرړه ده. جرړه چې چا شراب شروع کړل دی به هر ګناه کوي، هر ګناه به د نه کېږي. شراب د ګناهونو جرړه ده. جرړه ورو علاقو ته را ننوتي دي، ځکه بعضې ځوانان پکې مبتلا شوي دي. ډېر خیال کوئ، ډېره عظیمه ګناه ده. یو د دغې سړي دعا الله په لیلۃ القدر کې نه قبلې. دویم احادیث مبارکو کې راځي عاق چې هغه د مور او پلار نافرمانی الله په لیلۃ القدر کې دعا نه قبلې. چې د مور او پلار نافرمانی، خدا عاق چاته وي؟ دا نافرمان چاته وي؟ دا هغه کس چې دی بار بار د مور او پلار نافرمانی کوي. بعضې ټیم کې خو بندی ماشوم وي نه پوهېږي، اسی تیزه خبره وکي، غلطه خبره د خولې نه وځي. نه دا عاق نه دی چې بار 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 د مور او پلار ړه ازاري. دته احادیثو کې عاق ویلی شي. خد د دعا الله نه قبلی. اسی به اعتکاف ته ناسي، اسی به جمعات کې ناسي، شپه به رونی، خو په لیلۃ القدر کې الله وی دعا نه قبلوم چې د مور او پلار نافرمان دی. صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای تا نه مشوره علمه ده. الله حبیبه مشورې لراغلی یم، جهاد لزم خو تا نه مشوره علم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی ته وایي کور کې د مور شته دی؟ کور کې د مور شته؟ وی او هغې صحابي ته وی کور ته ورشه او د مور خدمت شروع کا، مور سره ځان لازم کا. وی فإن الجنة تحت رجلها، جنت د مور د خپې د لاندې پروت دی. وی ورشه. دا د نبی علیہ السلام د خلی الفاظ دی. فإن الجنة تحت رجلها، جنت د مور د خپې د لاندې پروت دی. ورشه جنت الته وګوره، الته جنت وګوره. ځوانانو، الکانو چې د چا میندې ژوندی دي، مورم په دنیا شته، که وصیت وایې وصیت دی، که نصیحت وایې نصیحت دی، چې ماسخوتن کور ته ورشي. هر ټیم چې راشي تراوی دی کړي دي، اوږدې دي کړي، خو چې کور ته ورشي مور دی، یو پاو ساعت وباسه د مور دی خپو ته کښېنه، دا خپې داسې چاپي کوه او د خپو ته ګوره. وایي د ټولې دنیا رښتینې ویلي دي چې فإن الجنة تحت رجلها، جنت د مور د خپې د لاندې پروت دی. د داسې خپې درته میلو دي چې اومې چاپي کوي، اومې د لاندې جنت دی. دا زه کوامه کال بنی، 2 کاله بنی، بیا به دا مور نه ګورې، څه پته لګي. دا نعمت په الله والی، بیا به ګرځي، کله به زما خپې چاپي کوي، کله به د بل خپې چاپي کوي. ثواب شته دی، خو که ته هغه خپې ګورې او ما ته وایي چې مولي صاحب هغه خپې به کوم ځای چې زه چاپي کومم او د جنت تصورم کوم چې د دې د لاندې جنت هم دی، چې داسې چاپي کومه او وړه کې خوشحالېږم چې دا په کومو خپو مې لاس یخې د دې خپو د لاندې جنت دی. زه به درته وامه چې که ته هغه خپې ګورې
هغه د مور خپې وې، اوس چې دنیا کې مور نشته، اوس مه ګرځه، هغه خپې نشته، مال وکه بل وکه ثواب شته دی. خو که ته هغه خپې ګورې چې د هغې د لاندې جنت دی، هغه د مور خپې وې، هغه اوس بل ځای نشته. ښه بخته